کتاب دشمنان انشاءالله یوه کورونه به نه راغلي بله بجو کې سر راکاره کړی وایي زه د روان یم او په دې پسې کې لا نورې بلاګانې راغلي ولې خوله دې ورانه ده خوله دې سمه کړه خوله قلا ده هم بلا ده موکل بالقول مصیبتونه د خبر مطابق راځي چې څرنګه خبرې کې څرنګه دې خوله خوځېږي اقشن عذاب به در باندې راځي دا یو عالم لا یو سړی لاړی میلمه سړی هم ډېر دینداره سړی نو دا عالم یو بچی و نو هغه بچی ډېر په ادب و هغه به زر له به چپاړې هم راوړلې دا داسې لوټه به یې هم راوړله تولې به هم راوړله او ډېرې خبرې به یې هم نه کولې کتابونه لیکي او چې کله به یې لوښي کېښوده نو تاسو که خبر سوچ کړی که نه دا ځینې ښځه چې په کور کې پیاله یا خانک دي نو ته وایې بس اوم اسمان نه تندر را پرېوته عقل نه خلاص دی که نه ځناور ی او چې هوښیاره ښځه کتابونه لیکي عایشې بیبي به چې کله په کور کې میخ ټکواوه الله نبی په مسجد نبوي کې ورشاته ورکوټه جومات جواب یې ورولېږو ویل د الله نبي زه میخ ټکوامه میخو داسې نه چې تا زړه ته دک ورسېږي اوس وایي شمیلندن د سره اړه د ناوګۍ نه چې د اسما دې لدې مو شمیلندن د سره اړه که نه خدای دې ګاډي نه قطعه ورته وخماله شمیلندن نه وړه نو د دې بلا څه به هلته مخته دا بلا ده هلته هم دې خدای نه خلاصوي په شرم اوښتې ولې دین نشته که چېرته دین راغی که نه نو بیا د ښځې او د خاوند د ګاونډي د پلاره دوزي د ورور هېڅ خبره نشته حل دا مسله تشې اوبه خړې اوبه ړانده میان نو دې ماشوم به ډېر په ادب کار کو نو دې عالم ته تپوس وکړو ویل بچیا د ټولو نه غټ څه دا ماشوم خفه شو بیا وروسته په مسکۍ شو ویل بچیا څه بد خو مې څه ته نه دي ویلي د ټولو نه غټ څه ډېر ساعت غلی او بیا ویل بابا